خورونه پیدای دغه خورو کې خخیږي به خبره انسان ترمه کېږي به خورونه پیدای دغه خورو کې خخیږي به خبره انسان ترمه کېږي به خبره انسان ترمه کېږي به خورونه پیدای دغه خورو کې خخیږي به خبره انسان ترمه کېږي به خورونه پیدای دغه خورو کې خخیږي به خبره انسان ترمه کېږي به خبره انسان ترمه کېږي به مړ علي جانا جی په جمع کې نه وي د ترزیا پټو کې می کار کو پټه ماډو پوه نه شم مې راشه مونږ نه غذا کیږي هم دلته وکا خدي وکړو انسان کو هر ځای مونږ وکي نو الله قبلای خو شرط صرف دا ده چې د انسان زړه صفاوي خدي وي ترزیا د خان بادر زمیدار نه دا سره مې د هو په سر باندې خلو واله او به عزت مم کو خدي وکړو دا خانان په مونږ خپل خاني خرڅي اوه زما په سیم سړی را لګلو چې ته به زمونږ ټیکټر چلې خو ما ورته انکار وکړو خدي وکړو خپل کار به کوي مړه ستړی ستومانه راغی ته خپل کور ته لاړ شي او زه خپل کور ته لاړ شم وګورئ شي ما دا خبره دې ټیک ده یار راځه Buenavi, echarte. سریا ستړی مشي ولې دونه غوسه اوسه باندې ما دا کوم کوټ مانه نه نوتی روټه می پکولا صفا دا خو خو ولې روټه سره مې دغه دماغ یخش ولې بیا دې چا سره خلوالي خلب وامنا خان بادر غزمیدار نه ازیاته کولو خو ته ورشه ما لګو بلړه ولې دې سخت کې شی ما لالا ستړی مشي اوبه حاضر دي یاره خور دیم مستا بشانتی لا میسه وختي نه او بیا زیری لالا حاضر به ولې نه ولې چې ته زما د پلار پځې دا خدا دا را دوه چې چېرې خور دی سکول نه کور ته راغلی ده او کنه ده نه لالا لا نه راغلی اوس به راشي زرم جناب هغه د لالا نیازبین خور دې راله لالا السلام علیکم خوشحاله شي راځه کېنه خور مې ستړې ستومانه راغله او روټۍ ولا راوړه یاره لالا منم دې زه ستا ډېره نیازبینه خور یم ولې نه خور مې نه یې ولې زه نیازبین نه یم څه او دواړه نیازبینې ته خو راباندې ډېره ګرانه یې خدایي هغه دا وایي چې دا د من نیازبین زه درته ښکارم نه
ولې نه ښکاري که راته دا ښکاري چې اوس روټۍ راوړه सलमा ओ सलमा चलता है دا یم جی خیر خو دې نن خو راته ډېرې چغې وهي ओहो نن خو دې ځان ډېر سینګار کړی دی سکه په موږ بیا بجلی راغورځی سو ما ته پته ده چې ته په زړه کمزورې دومره صفت مې مه کوه هسې نه ځان رانه روږ شي ښکلې خو یې چې رښتیا دې ووایه په زړه خو مې ډېر کمزوری یم ها بس بس دومره تعریفونو ته حاجت نشته دا راته ووایه روټۍ تیاره ده خورې او که نه دا خو زمانه هغه روټۍ مې یاره کړه السلام علیکم وعلیکم السلام بابي لالا مې درته بیا څه ویل بس په پته یې نه پوهېږو څه ګډې وډې وې نو تېره لالا ډېر روانې وران خو دې تاسو کینې زه دله روټۍ نو لالا خان بهادر خان دا څه کیسه وه هغه وی چې ته به زمونږ ټیکټر چلې اسی به د دې ټیکټر چلے دا به د دې خوښی خپل کار به کوي لالا مونږ د چانه کم نه یو ارمانا څه وکړو لار په نیکۍ زمینداران پاتې شوي اوس خو به خپل روبونه اچوي که نه روب نه ده اتی سر دا روب دې په بل چا وچلی مونږ د دې روبونه نه منو او چې دلته کې کېنئ او خنداګانې کوئ علي جان زموږ د زمیندار سره خوله وواله او بېعزتي یې وله وکړه دا څه دی راځه چې ورځو ورپسې ودرېږئ یوازې د علي جان خبره نه ده نثار هم زموږ د ټیکټر د ډرایورۍ نه انکار کړی دی راځئ چې ځو پسې ودرېږئ کم خلک چې پلار په نیکه زموږ زمیندار او نوکران دي هغوی نن زما په زمیندار پسې سترګې راوباسي بابا دا سترګې به دې وباسم او ته غلی شه د هغوی دواړو سره به زه پخپله ګورم پخپله بابا هغه نازکین زوی خو دې د کالج نه راغی بابا دا بیا څه پریشاني ده هېڅ نشته بچې ته زه ارام وکړه مونږ پوه شه او زمونږ کار زه ټیک ته بابا زه لاړم علي جان
السلام علیکم د ماما لولو. وعلیکم سلام. ولې نن خو بیا غوسه یې؟ نه نه زه ته غوسه یم، زه خو خوشحاله یم. دا ټایم وګوره. ها نو تا نن بیا زما انتظار کولی. او ستا انتظار زما ستا انتظار څوک کوي؟ ما نه خبره مه پټوه، زه ستا د زړه نه ډېر ښه خبرې ته چې خبرېږې دنیا به روان شوی. ډېرې فلسفې مه وایه ښه. اوې زه ستړی شوی یم، لږ ارام به وکړم او انشاءالله وروسته به ګپ ولګوو ښه. علي جانا تا زما د دهقان بې عزتي کړې ده. ولې؟ خدای نه کې خان بهادر صاحب مونږ پلار په نیکه ستاسو نه مخوار یو او بیا غدي خو ستاسو دهقان کړې وه. کته ګوره تا ته پته نشته ته چا په مخ کې ولاړې؟ زیاتی هم کې او بدماشي هم کې. خان ما څه بدماشي کړې ده؟ ستاسو دهقان زما د حصې اوبه خپل پټي ته اړولې، نو زه به د خپل حق تپوس نه کوم. زما په دهقان بدماشي کول د خان بهادر خان سره بدماشي کول دي او زه د چا بدماشي نه منم. خان بهادر صاحب غریب چې مخ پټوي نو خپې سره ګنده کېږي او چې خپې پټوي مخ یې سره ګنده کېږي او بیا غریب بسوي او د غریب بدماشي بسوي. بکواس بند کا چې څومره یې دومره قدم اخله. غله کېنه چې مشران خبرې کوي نو کشران چپ وي. یا خدای پاکه چې کاڼی را پرېوځي نو د غریب په سر را پرېوځي. ته یو مل شې نو که نه ګرانه ده. خدایا ولې ته دومره لوی سړی شوې چې زما د ټیکټر چلول نه دی انکار وکړو؟ خان جي ما انکار نه دی کړی، خو زه خپل ټیکسي چلو. تاسو مهرباني وکئ ځان له د بل ډیرور غم وکئ. خو فیض آباد کې د بل چا مرضي نه چلیږي. دا د خان بهادر خان جاګیر دی او دلته د خان بهادر خان حکم چلیږي. زیاتی مه کوئ خان جي، جاګیر خو به ستاسو یي خو موږ بني ادمان د الله تعالی یو، ستاسو غلامان نه. دا جاګیر هم زمونږ دی او دا دهقانان ټول زمونږ غلامان دي، بلکې پلار په نیکه زمونږ غلامان دي. خان جي ډېره غوسه مه کوئ، بلډ پرشر به یې وایي شي. راځئ چې ځو، راځئ راځئ. یا الله ته د دې زورورو ظلم وبکې. لالا دا ښځه د ډېره مغروره ده، بلکل چا کرځي نه. تا د کومې ما پسې سوال جواب کړی دی چې زه نه یم درغلې؟ ولې بله ورځ ما پسې سوال جواب ونه کړم، د کومې راغلې؟ رښتیا وایي که نه د مالدار پلار لورو ځکه خو دا نخرې پېښېږي. چوپ شي جینکو خفه به شي. زما ورندار خو نیازبینه ده نیازبینه. السلام علیکم. دلو کمار صاحب خو راغی.
कुमार साहब राली निसार खान दस कार वो कना لاړ وو چې سره ګړی هغه مسله بس او دا ارمان چې دی که نه سپی دلته خره ولې دې پرې ښځو کې ډېر خوشحاله یې راځه چپ ولې خاندې چل बाबा दिराजा तो गोरा करा तंगुल कई خلا کراجا ته ماما دا ګور دی ولې تنګې د پلان نه خبرې دا ګور ډېر غوسناک دی حاجي زه غوسناک نه یم خو دا راجا په ما ډېر ګران دی ځکه چې دا ستا د کشرې ښځې زوی دی یعنې لکه زما د خور ولې ماماجي د بابا د مشر ښځې دا درې زامن در باندې ګران نه دي سو نه بچې تاسو هم په ما ګران یې ستاسو مور دې خدای وبخي هغې مالا ما هغه عزت را کړی و کومې چې زما خپلې خور مال لا کړی و خدای دې دواړه وبخي بابا خوښه دې نه ده چې ماماجي له درېیم واده وکړو و زما ساده بچیا دا تپوس دې ته لرې خپل ماما نه وکړه ډېره سید رحمانه عزوي دې زبردسته خبره وکړه ډېره خوږه را باندې ولګېده بابا پتا خو خوږه ولګېده خو په موږ ډېره ترخه ولګېده شته وایي که نه بابا دا ظلم ونه کړي و د ظلم بچیا په خپله هم ودونه نه کوئ او په ما هم خوشحالي سود نه ده ولې سیدرو بابا زما دې اجازت دی وکړه درېیم واده ها بس دی بچو اوس په راشو د مطلب خبرې سید رحمان ټیک وایي بچو د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي د دې وجې نه ما په خپل ژوندانه د خپل جایداد په دوو حصو کې تقسیم کړو یوه حصه زما د مشرې ښځې په نامه چې وارثان به یې زما دا درې واړه زامن او دویمه حصه زما د کشرې ښځې په نامه چې وارث به یې صرف راجا وي د دې بسوي تا ما پورې د خنداګانې ولې کوئ د خندا شیخان نه ورکړي په خپله سم چاینا کارټونې ځان ته دې کتلي چینا کارټون نیمه زه خو د بیکاپ خاطر یم ستا په دې غون خاندان کې زما هم پکې ښکلي شتې هم دلته دې راباندې د امجد نوید غونته کټ ولګو که نه واقعي چې ډېره ښایسته یې د کویکاپ خاپېرۍ بستې غلې کېنه ډیلاګي کېږه ما ولې خبرې نه کوې غلې ولاړې داسې کې لیوره په شرمونو دې وشرمولو د مېلمنو سره څوک داسې خفیه ملاقات کوي بابي دا دروغ وایي دې ماته چې راشه خبرې کوو دلته زه ډېره وخته ما څه دا الزام دې په ما راواړولو لالا زما په خور باندې الزام مه لګوه زما خور فرښته ده او که نه ستا خور خو فرښته ده اوس داج نه راله داج نه رالې که نه ملګرو اټې ځان ته نه کوه وال به نه کوه یونیسا بابي دا لیوار د ډېر باندې دا څوک مې بچې خپله هو تښتېدو راله یاله کاربانه اسما منډه ماتي پیچلې ماماجي سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم لالا څه کار نه لاړم درنه ماجي څه حالات دي په کلي وطن کې خو خیر دی که نه خیر دی بچیا دا لور مې یاده شوې وه دې زامنو راته وې چې د خور خواله لاړ شو دا خو ډېر ښه وکړو ماماجي عمرانه کار دې څنګه روان دی یار شکر دی لالا
هر څه ټیک دي او کاروبار هم ښه دی. شکر وباسه عمران چې کاروبار دې ښه دی. که نه نن سبا خو ټول کاروبارونه ساړه دي. سلما د پلار او د ورونو به د روټۍ نه یې خوړلي. ورشه او سخته شی وله پوخ کړه. ډېره ښه ده. زه ورځم چې خپل بابا نه ښایسته چرګوټي پوخ کړم ځکه چې زما د بابا چرګوټي ډېر خوښوي که نه بابا؟ او بچیا او چې په مخه ځې نه دا سبزي ورسره ویسه ځان سره. لکه یارو نن خو ډېر خوشحاله یې خیر خو دی که نه؟ راجا زموږ د غریبانانو به څه خوشحالي خو ستاسو د مالداره خلکو سره مزه کوي یار. اوهو یار د مالدار ټکي مه استعمالوه. زما د دې ټکي نه ډېر سخت نفرت دی او بیا ته خو زما یار یار. ارمانا دی بالکل رښتیا وایي. او بیا راجا خو من ډېر مین دی او زمونږ په کور کې ورکوټ یې رالو شوی دی. ودې ولیدو ارمانه علي جان لالا مې رښتیا وایي. اوې ډېر دي شو وړوکوالي باندې به جبیلوري کولو پرپټونه به کوو. ولې ستا ير دي سو په پیټو ګرم کې چې به مې په بالو وشتې او تا به چغړې چاله وورې. او یاد دي راته او دا راته یاد دي چې د سکول نه پټ شوې او د پټونه به دې مولای پټه کړه او د خوړ په ګټه به ناجو لکه د چکلیټ به دې خوړه. شیشې څه دي ووې؟ امان بس ګوره د بچپن دا خبرې پرېږدئ. اوس لوی شي د عقلمندو خبرې کوئ د بېوقوفو نه. لپاره خان زما په سپین تندي باندې تور مه لګوه. زموږ د غریبانانو خو دا یو عزت دی. اے خاپیرې زه دې د فیض آباد د محل میرمن جوړوم ولې خپل قسمت لا لته ورکې. خان دغه محل د خدای ستا نصیب کی زما خپل جونګړه کافي ده د خدای دپاره منت درته کوم چې ما مه تنګوه. تنګوم خو به دې تر هغې د څو پورې چې تا زما خبره نه یې منلې او که داسې عزت کې که نه داسې عزت خو زه د خپل پلار د خان بدر خان هم نه منم. خان چې په میږي خپیږدې نه هغه هم خوله لګئ نور به یې سم ونه کړي په ما به غریبي روانه کړي په ځان خاني. دا ښکار په ګوتو نه درځي میربازه کاږه نیغول خلک زمانه زده کوي زمانه. رڼا ولې خیر خو دی ستا نه خو ستړي مه شم یېر شو ولې چا تصویر یې سو او خیر دی لالا هیڅ هم نشته او بیا ما ته به څوک څه وایي. رڼا پته نه لګي چې ولې زه له ډېر نه محسوس وم ته ما نه څه خبره پټې. اوهو لالا پرېږده دا خبرې ډېر اوږې شوې ځم چې لږه روټۍ وخورم. ټیک ده ته ورشه روټۍ وخوره زما بار لږ کار دی زه به ورته هغه وکړم. ورشه په خیر ارمان ولې لالا په خیر. چېرته روان یې لالا؟ یار بار مې لږ کار دی زه به ورته هغه وکړم زه له راځم ښه ښه لالا زه راځم. لاړ شه. رڼا لالا نه خو دې خبره پټه کړه خو زما یقین دی چې څه خبره ضرور شته. څه خبره ده ما ته ووایه که نه. خبره دا څه خبره؟ زه منم چې ستا ژبه ګونګۍ ده خو ستا سترګې دا حال وایي چې څه خبره ضرور شته. ها که څه خبره یي نو ته به څه وکړې؟
ویم ته زما د تره لورې او بیا زما په نامۍ نو دا زه به څنګه ځوان یم چې ستا تپوس ونه کړم لالا کله ناکله خو زمونږ تپوس هم کوه که نه اورې زما خور ما ته معلومه ده زما خور خپل تپوس په خپله کولی شي مړې که تا ته نه دی معلوم نو ما ته خو ډېر ښه معلوم دی خبرې ډېرې غټې غټې کوي او څه کولی نه شي رښتیا رڼا خیر خو دی که نه رڼا خپله رڼا 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 څه چلو شو رڼا راځه راځه چې لاړ شو السلام علیکم خان شام کا وقت خیر فرش لگی سهار مې د سوال جواب کړو او تاسو اوس تشریف راوړئ خان جی سهار جو بو وارو ځکه مې نه وخت بس بس ډېر بکواس ته ضرورت نشته خو سهار د خور حویلې ته کار لا راولېږه ځکه چې زموږ نوکره بیماره ده زما خور واو ستا خور څه د نواب لور نه ده پلار په نیکوم زمون خدمتونه کړي دي بابا چې مې څه وایي هم هغسې وکړه خو زه داسې نشم کولی تا دا جرأت چې ته ما ته انکار کې خان بادر خان ته انکار کې ستا خور زمونږ سره کار ولې نشي کولی زه خپله خور کار نشم رالېږلی څه تا ما ته انکار وکړو خان بادر خان ته انکار وکړو ستا خور په دې حویلې کې کار ولې نشي کولی خان بادر صاحب یو غیرتي رور خپله پیغله خور چا کره کاله نشي لېږلی او بیا تا زما بېوسۍ او زما په غربۍ ولې خندا کوئ د ټولو دهقانانو ښځې زمون کره کار کوي ولې هغه چېرته ښځې نه دي خو ستا خور د سرو زرو وزرې کړي دي های های غریب خدای پیدا کړی یم خو بې غیرته چا کړی نه یم او بیا زما نه علاوه زما خور د ارمان په نامه ناسته ده خو هغه به دا چرې برداشت نه کړي خو د خان بادر خان فیصله مه وره یا به دا خبره منې او یا به د ټولو سرونه ورکېږي ځکه چې خان بادر خان ته د دهقان او د سپي مرګ یو برابر دي خو بابا چې ته خپله خور دلته کار لېږل نه غواړي تاسې ولې مجبوروئ غلی شه ته کشر او کشر اوسه د مشرانو منځ کې مه رادانګه تم غلی شه تام د دې کور څه ده ستاسو ورور نه دی بس بس ما درته وویل او باقي ستا خوښه ده علي جانا خان بادر صاحب ته څه نه راوښتی او تا ته یې څه ویل سارا دې خانان د غریب پورې خندا کېږي او د غریب عزت او د اړو عزت نه ښکاري لالا صفا صفا خبره کوه څه خو یې درته ویلي نه دي وایي چې خور دې مونږ کره کال له راولېږه دا څه ویل لالا نو تا ورته څه وویل ولې زه د دونه بې غیرته روح ښکاره شوم ما د خاورې انبار چې زه به خپله پېغله خور د هغې کره کال له ونه لېږم علي جان رښتیا وایي موږ نه چېرته د هغه غلامان یو
او ته د خان بهادر صاحب ځمکه خورو او ته چېرته د هغه په کنډر کې پراته یو پرېږده مړه خپل کار به کوي لالا زه تا ته څنګه ووایم چې دا ټول دامونه خانان زما عزت ته خوروي خدایا ته د زورورو زور وبکې یا الله ته مې حیا پرده وساتې منصوره څو ځل مې پوه کړی چې ما سره داسې خبرې مه کوه څه وکړم شازبین د زړه نه مجبور یم چې زړه نه مجبور یې نو دا زړه دې کابو کا زړه څنګه کابو کړم زما په زړه کې ستا نه بغیر بل څوک نشته لالا لالا ته دا بې زبانه ولې تنګې دا خو ده بې زبانه خو دا ته دومره غټ سړی چې د دې په سر زما سره نښلې ولې به نه نښلم ته په کور کې دا بې زبانه تنګې او بل شیرخان لالا د نجار لالا خور په لاره کوڅو کې تنګې آخر ولې دا تاسو کوئ څو راجا دا خوله به دې په واک کې کې تا ته هېڅ صابون نه جوړېږي چې زما او زما د رور بېعزتي کې خبره د بېعزتۍ نه ده خبره د حق ده او بیا په دې کلي کې زموږ یو نوم دی او اخر دا خلک په وایي سو دا څه چېرته وایې څه چل شوی دی ماما جي دا مېرنۍ رور به مې پوهه کې که نه ښه به ولنئ راجا بابا کومه روز وي چې ته ما خپل کور ته په سره ډولۍ کې بوځې لالا راشي پر رڼا باندې څه چلی شه څو شو په رڼا باندې دا ولې رڼا پاسه بچې پاسه زه ورځم چې د ګاډي بندوبست وکړم چې دا هسپتال ته ورځو زه راځم راته ووایه چې په دې څه چل شوی خو ډاکټران څه وایي ټیک ته اوسه ډاکټر صاحب وایي چې معمولي بیماره ده نو ټیک ته اوسه تاسو وارخطا کېږئ مه لالا ته ته صفا صفا ووایه چې زما کینسر دی کینسر
نیولې دي زمانه بدبخت غور كنزر لي كنزر او خور دي خور تلفوق بالولدة زمان امري يا خوري زمان امري زمان احسن اسقف استايل عجبكم خوري استايل عجبكم حتى تو ما غشرت ما تخاطي انا ما اقول ايه زمان امري يا خوري زمان امري لا استايل عجبكم خوري بیا ولې جاړې خیر خو دی که نه بیا یې چل شوی دی راجا زما خور ډیره بد نصیبه ده خو د هغې کینسر دی سو کینسر یې دی او کینسر ته جاړه ما الله به خیر کړي د هغې په علاج چې څومره خرچه کېږي زه به یې کوم الله به یې ښه کړي سید چې څومره هم تیزه ځي دومره هم ښکاري له مزه ورکوي او ستا په تېښته کې خو ساجبه غونته کې خوند دی ته ماته ده ووایه چې ستا ما سره مینه ده که تش هوس دی تا سره مې مینه ده کنې ما ته د جنکو څه کمی دی څوک چې د چا سره مینه کوي هغه داسې ښکاره بدناموي څه وکړم زه چې تا ووینم نو په دې خپل زړه مې اختیار ختم شي ته لږ شاندې ځان کابو کړه زه موقع ته ګورم چې کور خالي شي نو درته به کال وکړم را به شي نو زه به ستا ټولې ګیلې مانې ختمې کړم ټیک ده ټیک ده زما خوښه ده لاړم دننه ودرېږه ته د خان بهادر د زوی سره په لارو کې ولې ودرېږې او ستا هغه سره څه تعلق دی څه تعلق دی د یوه سره دا ته چپ دا دماغ ولې ساړه کی ته په ما شک کې
تا زما د مینا دومره پریوتې وګڼله خو شر ظاهر ګوري او په ظاهر باندې تو څو پیرې ما د هغه سره په لارو کوڅو کې ولیدې د خدای دپاره په ما دومره غټ الزام مه لګوه زه ستا په مینه باندې قسم کوم چې زما په زړه کې صرف تا باندې تا خو زما د زړه شیشه وچاوده او زه په چاودلې شیشه کې ستا د مینې مخ لیدل نه غواړم ارمانه ستا رڼا دې ظالمي دنیا د مومنې په شان دې بدنامه کړه ستا جاړې ته به په خپله سر کېږدم خو دومره غټ تور راباندې مه لګوه ارمانه یا سړیه پلار مې په مخه سوال جواب کوي ما وی چې یو څو ورځې به د پلار کره لاړه شم یا ښځې پرېږده د تګ مګ ضرورت نشته او چې ته د پلار کره لاړه شې نو دلته په دې کور کې یوازې موږ څه کوو یا خدایه د دې د لاسه به اوس پلار کرم نه ځمه هلکه ارمانه لیلاله دا ته چېرته سوټ بوټ روان یې زموږ سره خو کښېنه که نه یو خبره دوه خو وکړه یا سړیه د ده خفګان ما ته معلوم دی زه خو وایم چې دې کور ته به وله ناوې راولو د ده خفګان به په خپله ټیک شي که څنګه ارمانه یاره بابي څه نشم ویلی نو داسې کوم چې یو ورځ دوه کې د علي جان خواله ورځم چې ستا او د رڼا د واده نیټه ترې وغواړم رښتیا وایي که نه رڼا ستا د وړوکوالي چنغلله او چې ستا او د هغې واده وشي نو په ما به هم د کور دا بوج لږ سپک شي زه د هغه غم کوم او ستا سره د خپل ځان او د کار غم دی دا هلک څه ورځو نه خفه دی خدای خبر چې څه چل دی اوس وله د واده غم خامخا کول پکار دی شیرخانه ته چې کومه مرغۍ په دام کې ګیرول غواړې نو لاس په سپک ساتې دروند نه دربازیا دا جنې بربادول اوس زما ضد دی زدو ځکه چې دا د ځمکې نه ډېره چوته روانه ده اوس په وله وزرې ماتوم سوچ پې ښه وکړه علي جان او شیر علم کمزوري ګڼل هم بیوقوفي ده غیرت په مسله کې کمزور انسان هم وسلې ته منډه وهي میربازیا د فیض آباد د خانانو په سترګو کې سترګې اچول د ازمري زړه غواړي د ازمري چې زخمی شي نو لومبنۍ حملې په ښکاري وي د ماماد بیا زما مرسته کې او کوما یې که زما نه تپوس کې زما خوړلې اوبه هم نه غواړي ځکه چې زما لاس ډېر دروند دی میربازیا ستا د لاس ضرورت په نه راځي خو ته صرف زما په شا ودرېږه اوس زه پوه شه او هغه مغروره لیلا پوه شه ایا نثاره نن دې څنګه وختي پیښه کړې ده علي جانا نن زه ډېر یو ضروري خبرې له راغلی یم لالا څه خبره ده کوم پیګه کنه خورې ستاسو په دې کور کې زموږ یو امانت دی او زه نن هغه امانت غوښتو له راغلی یم امانت د څه امانت ها اوس تر نیر شو ګوره موږ دا فیصله وکړه چې موږ د ارمان واده او زه درنه د ارمان او د رڼا د واده نیټه غواړم خفه کېږم نثاره
زه د خپل خور رشته تاسو نشم درکولی. خو آخر ولې رڼا خو د پخوانه د ارمان په نامه ناسته ده او دا هغه چنغله ده. ته اوس ولې خپله پښتو هېرې؟ خو دا پښتو صرف فران ټکی نه دی چې په ما باندې پره شو. فرض در باندې نه دی خو قرض در باندې ضرور دی. خپله پښتو پیژنه او مال د وطن اجده راکړه. ما درته وویل که نه چې سره دې رښتیا نه انکار کوم انکار بس. علي جانه د انکار نه مخکې دومره سوچ وکړه چې د پښتو په دې معاشره کې خپله چنغله په هېڅ قانون څوک نه پرېږدي. ما له دمکیانې مه راکوه، مه در پښتو سبق ښیه، ځکه چې زما ستا په رګونو کې د یو نیکه وینه ګرځي. ډېرې فلسفې ته هېڅ حاجت نشته. صرف په دې مې پوه کړه چې ته اقرار کې او که انکار. زه انکار کوم. لالا لالا د انکار ځکه کوي چې د رڼا یارانه د خان بهادر خان زوی شیر خان سره ده. ماره پرشتي غوندې په خور باندې تهمت ولګو او دونه غټ تهمت دې ولګو. ولې آخر ولې؟ علي جانا خبردار چې بله څپېړه ورنه کې ګنې زه به دا هېر کړم چې ته زما د تره زوی. تا خو سترګې بدلې کړې علي جانا، خو دا یوه خبره یاد ساته چې ستا خور به په دې کور کې زړه شي خو د بل په ډولۍ کې به رانه کښېنني. نثاره زه تا څنګه پوهېږم زما د خور کینسر دی. کینسر؟ هاو کینسر. اوس ته ماته وویله ما تره زویه چې زه رڼا ارمان ته څنګه واده کړم. ما ته څه پته وه چې ستاسو د کور خونه کې دومره غټ غم پروت دی. زه به خپل ځان خرڅ کړم
इफ्तार अरमान को पूरा कम अरमान को ढूंढने के केनो मां Hermana, te baka başı hermana. Kutta da sıfatına. Çıdırana kanser de. ظالمه تا د دې رنګ زولې د خبرو ولا ستا په سا کې مو زما ساده په تاسې چلو شو نو زبان ژوندی پاتې نشم زبان ژوندی پاتې نشم رڼا ډېره بدنصیبه ده रना तुम बहुत नसीबा खुदा के नसीहत समारोह बद नसीबा दे खुदा खबर कि नदे पौड़ बस सकेगी زیاته خفه شوم بابي دا ټولې د نصیب خبرې دي بابي خفه پدې یم چې ما پر رڼا ډېر غټ الزام لګولی ډېر غټ الزام مې پرې لګولی و بابي Hermana, vos padado algo. Cherana de khudero sihat warki. Allah de paage tor baad mana lagani. تلکشان دی ځان کابو کا زمو کې تا ګورم چې کور خالی شي نو درته به کال وکم را بشي نو زه به ستا ټولې ګیلې مانې ختمې کړم हेलो
خاطر بشم ها خدای اخر خپل اجل راوستي کنه نن بستا په مر باندې خپل ارمان رجوم خپل ارمان زکه تاسو تر غریب عزت اډو عزت نخکاری تاسو غریب دومره ذلیل کوي چې هغه په وسلو چتولو باندې مجبور شي نن بری په داسې مرګ باندې وژنم په داسې مرګ باندې وژنم چې بیا لپاره چې یو خان د غریب له پټې دا لاس وانه چي محمد خان دا جرأت چې د خان بادر خان زوی وشتو ورشئ او د کور نول د کربلا میدان جوړ کړئ چې یو ښځه او نر درنه بچ نه شي علي جانا زما یو دوست دی چې نوم یې سنګین دی هغه موږ له دلته په خپل ځای کې پناه راکړه مثال نور پیسې هم نه یم خو پرې تور سره باندې خپه یم ډېره سره په عذاب شول لالا چې هېڅ پروا ونه کړې تا د غیرت او د پښتو کار کړی اوس په دې خانانو ته دا پته ولګي چې څوک په غریب چک لګوي نو د هغه بیا څنګه حالي خو اوس په لږ احتیاط کوو ماماجي کور خو دلته لنډ دی خو زه دلته ستا په وینه راغلم لالا اوس دې دغه خانانو لاس ازاد وي موږ نه د چا نه یېرېږو او نه د چا نه شرمېږو اوس دې الله زموږ شرم او پرده وساتي امین اوس به ګورو چې مخکې هر څه کېږي
نشه دایس خبر نشته خبره شته دا ځوان د علي جان په خور پسې او د علي جان په خاندان پسې خبره دې د هغې خلکو پسې خفه دی چا چې زموږ ورور وشتی دی زه په هغې پسې خفه یم مهرباني وکړئ زما د مازغه نوم مه خرابوئ واقعي چې ستاسو سره خو ډېر غټ ظلم شوی دی او بیا خان بهادر خان له خو پکار ده چې د خپل زمیندارو سره لکه د خپلو بچو غونته سلوک وکړي یار او بیا ملک ته پښتو دی یار ملک صاحب مونږ خو هغې ته وګه ډېره ښکته ویله خو هغې م په عزت کې پرې نه ښود او زموږ د غریبانان سره بغیر د دې عزت نه نور څه دي ته بالکل ټیک وې تاسو بهادري کړې ده غیرت کړی دی تاسو ګرم نه ملک صاحب ستاسو ډېره مننه چې په خپل ځای کې مونږ له په عزت باندې پناه راکړه ملک صاحب نن سبا خو خپل هم په کار نه راځي موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو چې تاسو پردي او بیا هم زموږ په کار راغلی په دې کې د شکریا څه خبره ده دا خو زما فرض دی او بیا تاسو زما میلمانه چې تاسو ته څه تکلیف وي نو هر ټایم ماته ویلی شئ تابعدار یم ډېره مننه ملک صاحب ډېره مننه भाभी भाभी चल दे खैर को दे करना भाभी तबीयत में खराब या अल्लाह खैर की कोर्गे को सोचता देम ना ओरे क्या खुदे के रोले लाला जरा तबीयत ढेर ज्यादा खराब है हाँ हाँ तासो रे गए से चल को हाँ ما سره هم دا غم دی چې ستا علاج رانه پاتې شو ستا علاج رانه پاتې شو علي جان هیڅ غم ونه کړي الله تعالی به هر څه کړي संगीन खान तो सूरत हाल है खान साहब ستاسو کار بالکل تیار دی تیار राजा लाला राजा अलीजान लाला राजा माँ
راجا ته ها لالا سو دلته ولې راغلې؟ لالا خبره داسې ده چې په ما یقین وکړه لالا، زه رښتیا وایم. ما خپل کور پرېښودو او تاسو له رالم او اوس به هم ستاسو سره ولاړ یم. سنگینا ډېر بد دې را سره وکړو، خو اوس به ګورو. ته دلته ودرېږه، موږ راځو. مانا داسې کار وکړه، تا ورغله په لنډه لار باندې د ماما جي کره دي ورسوه او ما نثار خان به د دښمن لارې نیسو. ځئ 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 ښه لستوڼې ماره مونږ په تا اعتبار وکړو او تا مونږ له په دوستۍ کې ټکرا کړو. وزه مړه هر څه خو زه د پیسو دپاره کوم. خانان زنده باد. ما خو د خدای نه په اسمان کې غوښتې، خو خدای راله په ځمکه راکړې. نن به درسره داسې عمل کوم چې ستا راتلونکي نسلونه به هم یاد ساتي. بیا لاس دې آزاد او توره دې تیرا. Просто маню басом. Madrigal! Mana, ودرېږه. Libre, Manosa! Libre! چې څه وشو ډېر بد وشو، نو خدای دې رجال او نثار په خیر کور ته راورسوي. تاسو باندې دومره غټ قیامت تېر شو او تاسو ما ته اړو خبرو نه کوم. څه وایو بابي؟ زه به د دې خانانو سره پوهېږم دوی دا جرت څنګه وکړو چې په تاسو یې دومره غټ ظلم وکړو. غلی کېنه، دا وخت د جوش نه نه د هوش نه به کار رالې. رښتیا وایي عمرانه چې علي جان لالا دلې راشي که نه نو بیا به ورسره ګورو. دشمنانو خو ته نقصان نه رسولی. نه دشمنانو موږ ته نقصان نه دی رسولی، موږ دشمنانو ته نقصان ورسوو. هغه سنګین یو د دې دنیا نه هغه دنیا ته ولېږو. د دې نه بس څه هم کوئ خو ډېر په سیاست کوئ، ځکه چې دشمن ډېر زورور دی. هغوی زما نه هېڅ هم نشي تښتېدی، ځکه چې هغوی ته د خان بهادر خان زور معلوم دی. هغه که په اسمان کې هغه په اومه ځمکه کې لاړ شی را پیدا کوي او زما د خطو ته یې راګوزار کوي. بابا موږ سره دا ټول سیاست ستا هغې نیازبین زوی راجا کلی دی راجا، هغه اوس هم زموږ د دښمن سره ناست دی.
اوس خو دې یقین رالو چې راجا د علي جان د خور سره مینه کوي هغه خو لاړ د هغو پسې او ستا سره وس هم وخشته زما خبره ومنه او زما سره واده وکړه مړه بشم خو تا سره واده ونه کوم زما زړه کې مخکې یو راجا او نن هم راجا دی تا ولې زموږ لپاره ځان کور نه بې کوره کړ تا ولې خپل ځان په خطره کې واچولو ځکه چې زه د ظالمانو مرسته نشم کولی او بیا ستا دپاره زه د خپل سره هم تېرېږم الله دې پتا یې سم لګي خو صرف دا راته ووایه چې دا هر څه به تر کومې پورې وي ته هېڅ غم مه کوه برېښنا الله به خیر کړي او یو ورځ به دا ټول مصیبتونه الله ختم کړي راجا ته رښتیا وې او برېښنا هغه ورځ لرې نه ده چې ته په سره جوړه کې زما کور ته راځې زما ارمانه هرې جینۍ د ارمانې چې زه د سرې ډولۍ مېرمنه شم خو زه څومره بدنصیبه یم چې د ارمان به زه په زړه وړم نارڼا داسې مه وایه الله دې تا زما دپاره ژوندی لري او بیا زما ژوند هم د تا نه قربان د دروغو تسلیانې مه راکوه ځکه چې زما ژوند د جمعې هغه زیړ مازدیګری دی چې په لږ ساعت کې به تیاره شي خو بس یو منت درته کوم رڼا منت نو حکم کو رڼا حکم کو ارمانه د مودو راسو مې په زړه کې دغه یو ارمان دی چې زه ستا ناوې جوړه شم د مرګ نه مخکې مې دغه یو ارمان پوره کړ کنې د دې دنیا نه به ډېره دی نه ولاړه شم ډېره دی نه ولاړه شم رڼا زه به ستا د ارمان پوره کوم زه به ستا د ارمان پوره کوم رڼا بابا خو را سره بې انصافي وکړه او نیم جایداد یې د راجا په نامه کړو او دا فیصله ماته نامنظوره ده ته رښتیا وې بابا زموږ حکم راجا له ورکو نو بیا دې څه خیال دی ستا څه خیال دی هغه زما هم خیال دی اوس به د دشمن سره دا مېرنی رور هم د لارې نه اخوا کوو اوس دې زما د زړه خبره وکړه او بیا به دا هر څه مونږ ته پاتې شي مونږ ته وایه برېښنا ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم راجا چې ته د دې علاقې نه او زموږ د ژوند نه واپس لاړ شه واپس لاړ شه ولې ما ستا لپاره خپل ټول خاندان سره دښمني په سر واخیسته او ته یې چې واپس لاړ شه ولې ستاسو د
زما خپل محل پرېښودو او در بدر شوم او اوس ته چې واپس لاړ شه ولې ته به واپس ځې ځکه چې زما او ستا د ژوند تړون په هېڅ قانون نشي کېدی ستا د رور د لاسه مونږ در په در او خاورې په سر شو زما د خور د کینسر علاج پاتې شو او د هغې د ژوند ورځې روز په روز کمیږي او دا هر څه ستا د رور د لاسه وشو ما له زما د رور د جرمونو سزا مه راکوه ځکه چې زه پرون اوس تاسو سره وم او نن هم بس زه بیا بس نه پوهېږم ته به د دې علاقې نه واپس ځې واپس به ځې او خامخا به ځې یو خبره مې ته هم یاد ساته که تا ما سره بېوفایي وکړه نو زه به دې ټوله دنیا باندې اور ولګوم اور خو یو خبره زما بله م یاد ساته چې ډېر ژر به زما د مرګ خبره واورې د مرګ بس د پاره په خولې د مرګ خبره رانه ولې پیمه که په تاسو چلی شو نو جمدې به زم پاتې نه شو زه خو تا ته راتلو ځکه وې ځکه چې ستا ژوند ته خطره ده او زه نه غواړم چې تا ته دې څوک نسخان در ورسوي زما ژوند ته خطره وي او که نه وي خو زما او ستا مرګ او ژوند اوس یو دی زما پچبندانه رڼا هېڅ چاته نشي واده کېدی هېڅ چاته نه اوس مه واچغې بېګاله د هغې نکاح ده
ماشومتوب نه مې نه خپله مور لیدلې ده او نه پلار. ما همیشه ستا په مخ کې خپله مور هم لیدلې ده او پلار هم. او ما ستا د مینې ډېر احسانونه دي او ما سره دومره وخت نشته چې ستا د احسانونو بدل خلاص کړم. لالا که مړه شو نو لالا مې حقوني بیا بدنه مړه شم. ماشاءالله لالا وګوره دنیا مې ولاله په دعاګانو مې رخصت کړه. لالا په دعاګانو مې رخصت کړه. نخوري وتا بس چلنا ستا پسې د الله ما واغلي الله دې ما واغلي نخوري. نثاره رڼا زما ژوند دی زما سکون دی زما د خپلو خویندو نه په دې دنیا کې نور څوک نشته. نثاره دې ته ووایه چې خپل رور یوازې نه پرېږدي. لالا رڼا زه د ژوند په دې سفر کې تنها پرېښودم. لالا تنها یې پرېښودم. ارمانه صبر کوه دا به د الله رضا وه د الله.
ګوډۍ ستا نوم خو رڼا و خو د خپل لالا په ژوند کې تورې تیارې غورې کړې بیا ته خو زما ژوند وې زما ګوډۍ وې زما ژوند وې اوس به زه چا د ګوډۍ وې ما پرې خپله غریبۍ کوي ستا علاج به نه کوم تا ته زه ډېر ملامت یم بچې ډېر ملامت یم بس که یاره نور مه ژاړه ملامت یم عمران بچې دا دې څه وکړل لالا ته خو زما د خور د سره څادرې او بیا دا د پښتون شان دی چې په خپل مېلمه ځان قربان کړي خو هغه پښتو نن ما را ژوندی کړه عمران بچیا زه ستا په پښتو پهر کومه چې زموږ په مېلمنو دې ځان قربان کو زما اصل مجرم ته زکا چې زمانه تا زما رڼا جدا کړې ده خبردار چې زما د رڼا نوم په دې ناپاکه خوله وانهلې زه په خپل مرګ باندې نه یم خفه خو خفه په دې یم چې ستا غونده د سړي د لاس مرم درته وایم ونه ډز کوه درته وایم ونه نه بیا خپل مرګ ته تیار شه
لالا ځکه چې دا زما یار دی یار ستا خو یار دی یار خو زما دشمن دی دشمن په ده به زه ډز کوم ته تکړه شه او په ما ډز وکړه چې دا خبره ده نو بیا تیار شه خپل مرګ ته ډز کوه ډز کوه په خپل ورور دا خو په ما زړه وسېزو او زه دې پرېښودم خو زه په تا زړه نه سېزم و زما ناڅکه رورا ستا مرګ اوس په ما واجب شو واجب و ما ته نن پته ولګېده چې انسان ته حکمرانۍ نه په عاجزۍ خپلېږي او تکبر صرف د الله د ذات سره ښایي د خاورې جوړ انسان سره نه نن نه پس تاسو ټول زما مټ یئ زما مټ یئ انشاءالله